ملګرو یو بوډۍ زنانه د لارې په سر کې ناسته وه په بازار کې او سوال یې غوښتو او دغه اواز یې کو چې زما سره امداد وکړئ، زه د ډېرو ورځو نه ناهر یم او زما سره د خوراکي څه نشته دی او زما سره د روټۍ پیسې هم نشته دی. په دغه دوران کې یو ځوان راغی او هغې بوډۍ نه یې تپوس وکړو چې ابۍ آیا ستا د ګټې وټې څوک نشته دی چې ته دلته کې په بازار کې په لاره کې ناست او سوال کې او ژاړې؟ نو هغې بوډۍ ورته وویل چې او زویه زما د ګټې وټې هېڅوک هم نشته دی، زما خاوند و هغه وفات شوی دی او زما ستا په عمر کې یو زوی و هغه یو څو کاله مخکې د کاروبار په سلسله کې د ملک نه بهر تللی دی. نو هغه ځوان ته تپوس وکړو چې آیا ستا هغه زوی دومره کمزوری و، آیا ستا هغه زوی داسې و چې هغه ته ایر کړی، آیا تا ته دې دومره عمر کې چې کومه دی پیسې نه رالیږلې؟ نو هغې بوډۍ ورته وویل چې زما هغه زوی چې کوم دی خو ډېر زیات فرمان بردار او زما خبره به ډېره زیاته منله او دلته کې زما ډېر زیات خدمت کاوه، خو کله نه چې بهر تللی دی نو ما ته لږې شانتې پیسې پرېښې وې، هغه پیسې ما یو څو میاشتې کې وخوړې ختمې شوې او زما چې کومه دی اوس د ګټې وټې هېڅوک هم نشته دی او هغه زوی ما ته نن پیسې هغه زوی نن سبا ما ته پیسې نه راستئ. نو هغه کس ته تپوس وکړو چې آیا تا ته هېڅ ستا تپوس نه کوي، ستا معلومات نه کوي؟ نو هغې بوډۍ ورته وویل چې هاو بچې زما هېڅ پوښتنه نه کوي، خو البته هره میاشت ما ته یو رنګین کاغذ راستئ، ما ته هره میاشت یو رنګینه کاغذ راستئ. رنګینه کاغذونه یې ما ته ډېر زیات راستولي دي، څومره وخت نه چې تللی دی د ملک نه بهر هغه ټایم نه واله تر اوسه پورې ما ته هره میاشت یو رنګین کاغذ راستئ او زما سره هېڅ نور هیلپ نه کوي او ما ته یو روپۍ هم نوره نه راستئ. نو هغه لاروی چې کوم دې سره ولاړ دی ده نه چې پوښتنه کوي هغه داسې حیران غونده کې شو او ورته یې وویل چې دا ستا څنګه زوی و چې ستا دلته کې ډېر فرمان بردار او ستا به یې ډېر خدمت کا او ستا به یې ډېره خبره منله او تا ته اوس یو رنګین کاغذ راستئ او تا ته نور هېڅ هم نه راستئ، د میاشتې درته یو رنګین کاغذ راستئ. نو هغه ابۍ ورته وویل چې او ما ته یو رنګین کاغذ راستئ او زه هغه رنګین کاغذ چې کومه دی په خپله کمره کې لګوم، زما زوی دی په ما باندې ګران دی، په دې وجه باندې ما هغه خپله ټوله کمره چې کومه ده هغه د رنګینو کاغذونو نه ډکه کړې ده او هغه رنګین کاغذونه مې په دیوال باندې لګولي دي. نو هغه بوډۍ ورته وویل چې او زما زوی دی او ما ته دا رنګین کاغذونه راستئ، ما هره میاشت یادی، په دې باندې هم ته زه ډېره شکرګزار یم چې ما ته یو رنګین د لاس نښه خو راته راستئ که نه د لاس نښه رالیږي او هغه چې کوم دی هغه ما خپل کوټه کې خپله کمره کې ټول دیوالونه د هغه رنګینو کاغذونو نه ډک کړي. نو هغه ځوان هغه زلمی هغه هلک چې کومه دی هغه وویل چې ابۍ زه تا سره ځم چې دا څنګه تا ته هره میاشت یو رنګین کاغذ راستئ او هغه رنګین کاغذ ته په کمره کې په دیوال پسې لګې. نو دغه هلک د ابۍ سره تکل وکړو، د دې ابۍ سره روان شو. نو ابۍ ورسره ومنل، دغې بوډۍ ښځې ورسره دا خبره ومنله چې بلکل زویه ما سره لاړ شه چې ته هم دا رنګین کاغذونه ووینې، ځکه چې زما هغه زوی ډېر فرمان بردار او خو اوس راته دغه یو رنګین کاغذ راستئ د لاس نښه او هغه رنګین کاغذ چې کومه دی زه دلته کې په دیوال پسې لګوم او ټوله کمره مې ترې ډکه کړې ده. دا کس ورسره لاړو، دا کس چې کله لاړو هغې ابۍ د خپلې کمرې ګیټ کولاو کړو. کله چې د کمرې ګیټ کولاو کړو نو د هلک څه ګوري چې ټول دیوالونه دغه شانتې د رنګینو کاغذونو نه ډک دي. هغه ابۍ ورته وایي چې دا هغه رنګین کاغذونه دي کوم چې تا ته زه یادومه. نو هغه هلک چې دغه رنګین کاغذونه وکتل داسې حیران غونته کې شو او داسې تعجب شو، داسې حیران یې کاغذونو ته کتل. هغه کاغذونه هغه ابۍ ته وایي چې ابۍ ته ډېره ساده ښځې، ځکه دا چې کوم رنګین کاغذونه ته دې ته وې دا هغه د بینک چک دی چې په هر چک کې 50 زره روپۍ دي، خو ته د دې په دولت باندې او ته د دې چیکونو په قیمت باندې نه پوهه شوې. نو ملګرو هغه ابۍ داسې حیرانه غوندې شوه چې آیا زما سره دومره دولت شته دی، زما تعلیم نشته دی، نو ځکه زه په دې وجه باندې د دې رنګینو کاغذونو قدر نه پیژنم. نو البته ملګرو دا یو خبره درته کومه، دا خبره عام ده، وایي د زرو قدر د زرګر سره. نو تاسو خپله سوچ وکئ تعلیم څومره ښه څیز دی. پکار ده د ژوند په هر شعبه کې موږ ته تعلیم وي، موږ ته علم وي او موږ له تعلیم حاصلول چې کومه دی ډېر ضروري دي او هر نارینه او زنانه باندې تعلیم حاصلول چې کومه دی هغه فرض دي او دغه شانتې د حدیثو نه هم ثابته ده، وایي تاسو علم حاصل کوئ که چېرې تاسو چین ته هم ځئ ورپسې لاړ شئ، مزل پسې وکئ خو علم حاصل کوئ. نو ملګرو دلته کې مې دا خبره دې پورې کوله، دا دومره واقع سبق آموز واقع نه مې مراد دا و چې علم په
هر انسان باندې فرض دی. پکار د تاسو ته علم وي، پکار د تاسو سره یو هنر وي. هنر تاسو زده کوئ، البته یو وخت به په کار باندې راشي. نو ملګرو دا خبره ټوله دې دپاره ما وکړه، دا ټوله سبق آموز واقعه چې کومه ده دا ما دې دپاره وکړه چې په خپلو بچو باندې، په خپل ځان باندې، په خپلو مشرانو باندې هم تعلیم حاصل کړئ. نو تعلیم ډېر بهترین دی او هر ځای کې ستاسو په کار راځي. ملګرو دا ویډیو مخکې لازمي شیر کړئ.